السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ان شاء الله چې ټول ملګري به روغ جوړ خوشاله ملګرو. دا چې کوم باباجي تاسو ښکاری دا وختي په سکرین باندې دا باباجي تقریبا د پرون نه دی خو ډیر زیات په سوشل میډیا باندې وایرل دی او بالخصوص په عرب میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی. اول چې د عرب میډیا نه ډیر زیات وایرل شو، اوس چې د زمونږ د کم سوشل ورکران چې دی او کم زمونږ میډیا ده نو دیم دی چې د روچت کو عرب میډیا خو بیا هم دومره خاص اندازې ونه لګولې او څه داسې خاص معلومات یې ورسره شیر نه کړه، خو بس صرف دومره دی چې دا باباجي وایي ډېر په ښکلي انداز باندې روان دی، ګرځي را ګرځي، د هغه د لباس د هغه تذکره یې وکړه. خو دلته کې زمونږ دغه نام نهاده سوشل ورکران او دغه موبایل راواخلي او ځان ته یې ونیسي، بس چې څه په دې کتاب البطن شریف کې راغله بس هغه روباسي. وایي دا باباجي څنګه چې ما تاسو ویلې عرب میډیا روچت کو وایرل یې کو. دلته کې اوس زموږ سوشل ورکران پرون نه دی خوا چې زه ګورم نو ما دا ویډیو نه کوله، خو زه مجبوره شم بعضې ټایم دا ویډیو وکړم. دی چې دی اوس وایي چې یاره دا باباجي چې دی نو دا د رسول الله مبارک د زمانې دی. بعضې کسان پکې راپاڅېدل چې دا د صحابه کرامو نه دی، بعضې پکې راپاڅېدل چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاندان نه دی. قسمه قسم نومونه، قسمه قسم معلومات یې ورسره شیر کړ، سړی کنفیوز شي چې اوس د چا واورو د چا ومنو. لهذا دغومره تحقیق چې مونږ وکړو هغه دا دی چې دا باباجي صرف او صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان مزین کړی دی، بس دغه یو حسن ورکړی، میډیا روچت کو الله یو عزت ورکړی دی. لهذا نه دا د رسول الله مبارک د زمانې دی، نه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاندان نه دی، نه د صحابه کرامو نه دی. هغه زمانه هغه هر څه چې دی تیر شوي دي، لهذا دا هېڅ خبره نشته دی. هغه خبره کوي چې کومه کې تحقیق وي، چې څه معلومات در سره نه وي، څه تحقیق در سره نه وي، نو تا باندې زور چا کړی چې ته د خپل خېټې نه چې ستا په ذهن او ستا په دماغو کې راځي هغه راوباسي او ویډیو وایرل کړي او شیر کړي. دا ګوره ډېره عظیمه ګناه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې د دروغجن د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. صحیح حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي چې د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره بس دوغمره خبره کافي ده چې دی یو خبره واوري او بلا تحقیق یې نور خلکو ته بیانول شروع کړي. یو کلیپ ستا مخې ته راغو تا په دې تحقیق ونه کړو، بس لګیا شي نور ته دې وایرل کول شروع کړه، سند کول دې شروع کړه. د سوشل میډیا زمانه ده، ډېر احتیاط پکار دی. باقي دا خبره ګوره د نور په شان ښکاره ده. کوم سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سنت اپناو کی، سنت د رسول الله مبارک په خپل ځان کې راولي، په خپل لباس کې، په خپل گفتار کې دغه رنګې په سنتو باندې ځان مزین کی، نو الله جل شانه هغه ته یو خاص قسم حسن ورکوي چې هغه د ایمان والا محسوسولی شي. بلکې ډېر خلک هغه محسوسولی شي، د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک هغه محسوسولی شي، ځکه رسول الله مبارک ته الله داسې سنت. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، ان شاء الله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.